بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د اعراب القرآن یعنی د پښتو آسان ترکیب د قرآن پاک دا ان شاء الله د دې زموږ نن شپږم نمبر درس دی د سورة البقره آسان ترکیب به ان شاء الله شروع کوو. او اوله سپاره ده د دې سورة البقره چې د دې 286 آیاتونه دي او 40 رکوګانې دي پکې. د قرآن پاک د ټولو نه غټ سورت دی. په نن درس کې به ان شاء الله مونږه دا ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې په هر صورت کې دا سورتون نه صورت دا مضاف وي، مضاف، او دا البقره ولا مضاف الیه وي. نو دا مضاف او مضاف الیه دا دواړه مبتدا شو. مضاف مضاف الیه چې یو بل سره ملو شو دا دواړه مبتدا شو، مبتدا. او دا مدینتون ورله خبر شو. نو دا مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. صحیح ده جی. اوس راځو د اول او د دویم آیات ترکیب. نو دا اول آیات کې چې دی نو دا الف دا د حروف مقطعات نه دی، الف لام میم. الف دی، دا بل لام دی او دا بل میم دی. خجی نو د دې ترکیب نه کیږي. حروف مقطعات دي، دا ځان لویل کیږي، الف ځان لویل کیږي، لام ځان لویل کیږي، میم ځان لویل کیږي. راځو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین لپاره دا ذالک اسم اشاره ده. دا د لری لپاره اسم اشاره د مذکر لپاره استعمالیږي. او دا الکتاب ورلا مضاف دا مشار الیه دی. دا ذالک اسم اشاره او دا الکتاب ولا مشار الیه. ٹھیک شو جی. ذالک اسم اشاره دا ذالک دا مبنی وی، مبنی دا اسم غیر متمکن کې یو قسم دی، اسم غیر متمکن اسماء اشارات پکې یو قسم وي. نو دا ټول مبنی وي. نو د دې به موږ ته څنګه پته لګي چې دا حالت رفعی کې دی که حالت نسبی کې دی که حالت جری کې وي. نو موږ به د مشار الیه ته ګورو. که مشار الیه حالت رفعی کې وي نو پوه شه چې دا ذالک اسم اشاره دا حالت رفعی والا ده. ٹھیک شو جی. نو ذالک اسم اشاره او الکتاب ولا مشار الیه. نو دا اسم اشاره د خپل مشار الیه سره چې ملو شي نو دا موږ سره شو مبتدا. اوس په د دې مبتدا لپاره د دې خوا ټول خبر جوړو. صحیح شو. دې کې اوس دا لا چې ده کنه لا دې ته وایي لا نفی جنس. لا نفی جنس لکه دا د شک چې څومره قسمونه دي د دې ټولو نه انکار کوي. او دا لا نفی جنس چې دی کنه لا نفی جنس دا به یو اسم غواړي د اسم منصوب وي او واحد وي او نکره وي. دا درې شرطونه پکې وي. د لا نفی جنس اسم منصوب وي، وګورئ دا منصوب دی. نکره وي، معرفه نه وي، نو دا نکره دی، الف لام په شروع کې نشته. او دریم دا واحد وي، تثنیه او جمع نه وي، نو دلته کې دا واحد دی. ٹھیک شو جی. نو لا ریبا دا ریبا چې دی ریبا دا مصدر دی. مصدر د دې لا د پاره دا اسم شو. دا لا نفی جنس یو اسم غواړي هغه اسم منصوب وي، د اسم منصوب وي او خبر چې دی هغه مرفوع وي. نو ګورئ بل اوس دا موږ سره فیه دی. فیه دا فی حرف دی، حرف جر، حرف جر. او دا ها ضمیر مجرور دی. مجرور دا حرف جر د خپل مجرور سره چې ملو شي دې ته وایي مرکب جاری. مرکب جاری. اوس په دا مرکب جاری چې دا متعلق کیږي د چا متعلق کیږي نو د متعلق موجود نه دی. نو داسې چې کله د جار مجرور کله متعلق کیږي کنه او متعلق موجود نه وي نو دې ته بیا مونږ وایو ظرف مستقر. ظرف مستقر. ظرف مستقر هغه جار مجرور ته وایي کنه چې د هغه متعلق موجود نه وي. نو دلته د دې فيه متعلق موجود نه دی، مونږ به ورله روباسو. نو مونږ به ورله دلته کې روباسو کائنون. کائنون کائنون صيغه اسم فاعل. کائنون نو دا صيغه اسم فاعل ده.
اسم فاعل ٹھیک شو جی او پدې اسم فاعل کې هو ضمیر فاعل دی هو ضمیر پکې فاعل دی اوس به موږ د دې ترکیب څنګه کوو دا کائن صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او ظرف مستقر متعلق سره صيغه اسم فاعل دلته ورته ولیکو صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل سره صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او د دې متعلق سره جمله اسمیه فعلیه جمله اسمیه خبریه خبر شو د دې لا د پاره جمله اسمیه دې ته موږ وایو شبه جمله جمله اسمیه نه بلکې دې ته موږ وایو شبه جمله اسمیه نو ګورئ د الله نفي جنس د خپل اسم او د دې شبه جمله سره دا د شبه جمله چې ده دا د لا نفي جنس لپاره خبر شو دا د لا نفي جنس لپاره خبر اول شو هدن دا مصدر دی او دا د دې دا هدن مصدر دی او د لام حرف جر دی المتقین چې دا جمع مذکر سالم صيغه ده د جمع مذکر سالم دلته په حالت جری کې نزل ځکه حرف جر مجرور دی حرف جر موجود دی دلته نو دا متقین حالت جری کې دی نو دا به موږ دلته ورته ځلی کما صيغه جمع مذکر سالم دا صيغه ور سره نه لیکو صرف دې ته ولیکو دا متقین چې دی دا جمع مذکر سالم دی ٹھیک شو جی متقین جمع مذکر سالم دی او د حرف جر د پر دا مجرور شو نو دا حرف جر د خپل مجرور سره دا حرف جر د خپل مجرور سره دا مرکب جاری بیا دې ته موږ وایو متعلق دا ظرف لغوه موږ هغه مرکب جاری ته وایو چې دا هغه متعلق موجود وي نو دا هدن مصدر دا د ظرف لغوه متعلق ته د مرکب جاری متعلق ته او دا ظرف لغوه چې دا متعلق شو متعلق نو چې دا چا متعلق کیږي هغه ته موږ متعلق وایو ٹھیک شو دا متعلق او چې د چا متعلق کیږي کنه هغه ته موږ متعلق وایو په دې لام باندې بیا زبر ویل کیږي ټیک شو دا اسم فاعل دی او هغه اسم مفعول ویل کیږي بیا نو دا هدن مصدر چې کنه هدن مصدر دا د خپل متعلق سره خبر ثانی شو خبر ثانی شو د لای نفي جنس لپاره خبر اول دا یو دا جمله ده او دا خبر ثانی دا دویمه جمله ده ٹھیک شو جی نو اوس په موږ دا سوایو چې دا لای نفي جنس د خپل اسم او دوانو خبرونو سره خبر اول او خبر ثانی سره جمله اسمیه خبریه دا جمله اسمیه خبریه چې کنه دا بیا خبر شو د چا لپاره خبر شو د دې مبتدا لپاره ذالک الکتاب مبتدا لپاره دا خبر شو ٹھیک شو نو ذالک الکتاب دا مبتدا دی او دا ټول جملې چې دي دا ورلا خبر شو نو مبتدا د خپل خبر سره دا جمله اسمیه خبریه شو ٹھیک شو جی امید دې پدې بتا څه پوه شوي ذالک اسم اشاره الکتاب مشار الیه
اسم اشاره د خپل مشار الیه سره تی ته بیا موږ یو بل نوم وایو مرکب اشاری دلته ورته ولیکو مرکب اشاری مرکب اشاری دا مبتدا شو دا مرکب اشاری څه شو مبتدا شو اوس په لا ریب فیه هدى للمتقین دا به ورله خبر کو نو دا لا نفی جنس وا ریب مصدر دی دا اسم شو دا د دې لاین فی جنس لپاره اسم شو دا فيه جار مجرور مرکب جاری ظرف مستقر شو ظرف مستقر شو د ظرف مستقر چې د متعلق موجود نه دی نو دا موږ سره اوس متعلق شو کائنن صيغه اسم فاعل ورلا دغه راخ کلو متعلق راخ کلو نو کائنن صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او د دې متعلق سره دا شبه جمله شو شبه جمله شو او دا شبه جمله چې دا خبر اول شو ٹھیک شو د دې لاین فی جنس لپاره خبر اول شو خدن دا مصدر دی او للمتقین دا جار مجرور مرکب جاری ظرف لغو شو ظرف لغو او ظرف مستقر مو پیجند اوس د بیان د تفصیل سره وېما نو دا ظرف لغو شو د متعلق دا مصدر موجود دی نو دا بیا ظرف لغو دا متعلق شو د مصدر د هدن مصدر نو دا هدن مصدر د خپل متعلق سره دا خبر ثانی شو ٹھیک شو د لاین فی جنس لپاره لاین فی جنس د خپل خبر اول او د خپل خبر ثانی سره جمله اسمیه خبریه دا جمله اسمیه خبریه شو او دا جمله اسمیه خبریه بیا د ذالک الکتاب مبتدا لپاره خبر شو نو ذالک الکتاب مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شو جمله اسمیه خبریه شو یو خبر پکې یاد وساتئ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون دا دو آیاتونه به د دې هدن صفتونه جوړیږي دا هدن به اوس موږ سره موصوف کیږي ښه دلته موږ سره هغه ټول آیاتونه نشو ویلی موږ کوشش کوو چې یو آیات حل کوو نو هغه ټول آیاتونه به بیا د دا دوه آیاتونه نور دا دوه آیاتونه به د متقین لپاره صفت جوړیږي صفت ٹھیک شو جی نو هغه به صفتونه ورله جوړ شي او هغه صفتونو سره به دا متقین چې دی دا به موصوف وي دا متقین به بیا د هغه نورو دوو آیاتونو لپاره موږ سره دا موصوف شي نو دا موصوف به بیا د هغه نورو دوو آیاتونو صفت سره دا به بیا مجرور شي د لام جاره مجرور د دې لپاره به دا مجرور شي نو دا جاره او مجرور مرکب جاری او دا بیا ظرف لغو شو اوس دوه خبرې پکې زده کوي یو ظرف لغو وي ظرف لغو ظرف لغو چاته وي چې د هغه متعلق موجود وي متعلق چې متعلق ها چې متعلق یې موجود وي جمله کې چې جمله کې متعلق موجود وي نو ظرف لغو ورته وي او ظرف مستقر څه ته وي ظرف مستقر څه ته وي ظرف مستقر چې د دې مطلب دا دی چې متعلق چې په جمله کې یہ متعلق موجود نوی ظرف مستقر سے تو چې په جمله کې متعلق موجود نوی نو متعلق څو څیزونه جوړیږي اسم فاعل اسم مفعول مصدر او بیا ور سره خبر شو د خبر متعلق جوړې دی شي د قشانت بیا د فعل متعلق جوړې دی شي نو د دې څیزونو دا متعلق جوړیږي ٹھیک شو دغه اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ او صيغه مبالغه نو دغه شان مصدر او ور سره خبر نو دغه به متعلق وي او دا جار مجرور دا بولا متعلق وي نو یا چرته په جمله کې دغه سيزونه موجود وي مصدر موجود وي
خبر موجود وي د قشانته دغه موجود وي دا اسم فاعل موجود وي اسم مفعول موجود وي اسم تفضیل موجود وي صفت مشبہ موجود وي صيغه مبالغه موجود وي نو بیا به د جار مجرور ته مونږه ظرف لغو وایو او چې کله دغه کې یو سیزم نه مصدر وي نه بل څه وي اوس وګورئ دلته فيه چې کنه فيه دا مونږ سره ظرف مستقر شو وجه سوا چې د خبر مونږ سره موجود نو مونږ ورلا کائن محذوف روخ کلو کائنون صيغه اسم فاعل ورلا محذوف روخ کلو نو دغه شانت کله چې د جار مجرور متعلق موجود نوي کنه نو هغه ته ظرف مستقر وای نو دا کائنون مونږ سره په جمله کې موجود نه دی دا مونږ محذوف روخ کړو او هدن چې هدن دا مصدر دی مصدر مونږ سره په دغه کې موجود دی په جمله کې موجود دی نو دا للمتقین جار مجرور الله مونږه ظرف مطلق روخ کړو امید دی په دې باندې تاسو پوه شئ اوس راځو بعض طلباو تاسو نه کړی چې دا شبه جمله ستوي شبه جمله ستوي دا اوس مونږ سره دا شبه جمله شو نو دا شبه جمله وای ستا نو شبه جمله چې دا کنه شبه جمله شبه معنی دا مشابه دا د څه مشابه وي نو یاد ساتئ دا جمله چې دا کنه دا اوس موږ سره کوم دا شبه جمله ده دا موږ سره د فعل مشابه ده او د اسم مشابه ده را سره ٹھیک شو جی لکه اوس وګورئ کائنون چې کنه کائنون نو ګورئ په اسم باندې تنوین وی کنه تنوین نو ګورئ په کائنون باندې تنوین وی او په فعل کې ضمیر وی کنه نو دلته کې ګورئ په صيغه اسم فاعل کې هو ضمیر دی نو ګورئ د اسم سره مشابهت ته چې تنوین دی پی او د فعل سره مشابهت ته چې هو ضمیر هم پکې دی صحیح شو جی نو دا کائنون دا د واحد مذکر د پر استعمالي کې د صيغه اسم فاعل ده صيغه اسم فاعل نو دا کله چې اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ صيغه مبالغه مصدر دا خبر چې کله راشي کنه او د دې لپاره کوم جار مجرور ور سره جوړ شي دا شانته ظروف راشي ظروف ٹھیک شو جی اذا متى كيف ايانا امس منذ قط عوض بعد تحت نو دغه سيزونه چې دغه ته ظروف وي نو ظروف هم د ظروف چې کوم دغه جمله جوړیږي نو هغه تم شبه جمله وي ٹھیک شو جی نو شبه جمله امید د تاسو په دې باندې پوه شوي نو ګورئ په دې بعض علما د دې داسم تعریف کوي چې دا کائنون یا چې کوم موږ سره شبه جمله جوړیږي په دې کې چې راکم محذوف موږ رو باسو کنه نو دا د اسم جامد متعلق د اسم جامد سره مشابهت لري او دا د فعل سره مشابهت لري اسم جامد سره ګوري لکه رجلون دی رجلون دا رجلون اسم جامد دی دا اسم جامد دی جامد لکه نه د نه څه جوړیږي نه دا د چا نه جوړیږي ٹھیک شو نو د تبع موږ وایو اسم جامد دا رجلون چې دا اسم جامد دی نو د سره ضمیر اسم لګوم انا رجلون انت ور سره لګوم انت رجلن انت رجلن زورتم هو رجلن هو رجلن رجلن نو ګورئ انا رجلن انت رجلن هو رجلن ٹھیک شو نو دا اسم جامد چې کنه څنګه چې دا ضمائر سره ولګي کنه نو دغه شان اسم فاعل هم د ضمائر سره لګيږي لکه مثلا زبد ضاربون واخلم ضاربون معنی مارنے والا وخل والا وخل کون کې ٹھیک شو نو زوی مې انا ضاربون ٹھیک شو نو دا ضاربون صيغه اسم فاعل دی ضاربون صيغه اسم فاعل دی نو ګورئ دام دې ضمیر سره ولګي دو انا ضاربون بیا دلته کې انت ضاربون او دې سره بزولی کوم هو ضاربون نو ګورئ څنګه چې اسم جامد د انا انت هو سره ولګیدو څه بدلی پکې رانله د قشان د صيغه اسم فاعل چې صيغه اسم فاعل دا هم
دا انا انت هو سرا امق شانته ده انا ضاربون دلته کې انا رجلون انت ضاربون دلته کې انت رجلون دلته هو ضاربون دلته هو رجلون نو څنګه چې دا رجلون ده کنه دا قشان ضاربون ده ٹھیک شو جی اوس وګورئ دا ضربه چې ضربه پدې کې هو ضمیر فعل شته کنه هو ضمیر ٹھیک شو نو دا صيغه اسم فاعل چې ده کنه صيغه اسم فاعل اسم هم ده او فاعل هم ده او دې کې هو ضمیر ده هو ضمیر ده نو دې معلومه شو چې دا ضاربون ده ضاربون دا د دې رجلون پشانتم ده مشابه ده یعنی دا رجلون اسم چې دام دا انا انت هو سره نه دی بدل شوی دا ضاربون هم انا انت هو سره نه دی بدل شوی نو ګورئ دی ضاربون صيغه اسم فاعل چې دا د رجلون سره مشابه دی او د ضربه فعل سره مشابه دی ځکه چې ضربه فعل کې هو ضمیر دی دا هو ضمیر دی پکې او ضاربون صيغه اسم فاعل کې هو ضمیر دی نو ځکه دې ته وایي مشابه دې ته وایي شبه جمله ورته ځکه وایي چې دا د اسم سره مشابهت لري او د فعل سره مشابهت لري ٹھیک شو جی نو امید دې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ ها اوس راځو دا هدن چې کنه هدن دا په اصل کې هدایون ٹھیک شو جی اوس پرې دا یا متحرک ته مخکې حرف باندې فتحه ده یا متحرک مخکې حرف باندې فتحه ده نو اوس په دا یا په الف سره بدل شي نو دا به موږ سره داسې شي ګورئ ورته هدان ته به دا نون خو دې کې نو تا د چرته نه راوستو نو دا هدایون چې دی هدایون دا په اصل کې داسې دی ها ګورئ یاد وساتئ هدایون په اصل کې داسې دی خو لیکل کېږي داسې هدایون دو پیش تنوین سره لیکلږي نو دا تنوین په اصل کې نون ساکن وي تنوین په اصل کې نون ساکن وي نو دا هدایون لیکل کېږي داسې خو په اصل کې وي داسې نو اوس په یا باندې ضمه ثقیل ده دا یا باندې ضمه ثقیل ده درانه ده پې نو موږ به دا یا چې دی که نه دا یا دا به په الف بدل کړو او دا نون به په خپل ځای نون تنوین به په خپل ځای باندې ولګو نو هدان شو هدان اوس موږ سره دوه حروف دا هدان شو موږ سره نو اوس موږ سره دا الف هم ساکن دی دا نون هم را سره ساکن دی نو دې ته وایي اجتماعي ساکنین دوه حروف ساکن یو ځای شو نو اوس په د دې نه موږ دا الف ختم کو دا الف چې دی دا به موږ حذف کو ځکه دا حرف علت دی نو حرف علت کمزوری وي دا به موږ حذف کو نو دا الف هم چې حذف کو نو دا موږ سره هدن پاتې شو کنه هدن پاتې شو نو دا هدن چې دی کنه هدن دا داسې لیکل کېږي ښه دا نون ساکن نه دی دې ته وایي نون تنوین نو دا به داسې لیکل کېږي دا به په دال باندې به دو زبر راشي ٹھیک شو جی او پر رسم الخط کې به ورسره دا یا هم لیکل کېږي اسې به ورسره لیکل کېږي مطلب دا دی چې دا یا د ده نه محذوف شوې ده پر رسم الخط کې به ورسره دا یا لیکل کېږي امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي متقین دا متقین څه شی او په اصل کې نو دا متقین چې دا اصل کې متقیین دی اصل کې څه شی متقیین بر وزن مفتعلین بر وزن مفتعلین متقیین بر وزن مفتعلین دا د باب افتعال نه راغلی دی باب افتعال نه نو د باب افتعال په فا کلمه کې وګورئ واو راغلی په فا کلمه کې واو راغلی دی ٹھیک شو نو کلم چې د باب افتعال په فا کلمه کې واو راشي وګورئ دا فا کلمه ده مفتعلین کې وګورئ دا فا چې ده دلته کې د متقیین کې واو راغلی نو دا واو چې کوم راغلی دا به موږ په تا سره بدل کو په تا دنه به موږ تا ساکنه جوړه کو دی متقیین نه به دا موږ څه کو متقیین
اوس وګورئ دلته کې موږ سره دوه تاګانې راغلې، اول تا ساکن ده، دویم تا متحرک ده. نو اوس به موږ دا یوه تا په دې بله کې مدغم کو. دا متقیین به شي موږ سره متقیین. دا دوه یاګانو نه موږ سره یوه شوه مشدد شوه او دا زبر پې راغی متقی. اوس دوه یاګانې دي موږ سره متقیین دی. اوس راځو په یا باندې کسره او ضمه دا ثقیله وي، په یا باندې کسره او ضمه ثقیله وي. نو اوس به موږ دا یا ساکنه کو، دا متقیین کې به دا یا موږ ساکن کو. نو دا به موږ سره شي متقیین. متقی یوم یا ساکن رااله، دویمم یا ساکن رااله او دا نون موږ سره مفتوح راغی. اوس داسې شوه چې موږ سره دوه یاګانې راغلې او دواړه ساکن دي، نو دې کې به دا یوه یا حذف شي. نو دا به موږ سره شي متقینا. متقینا وګورئ جی دا موږ سره متقینا راغی. د دې پورا تعلیل مې درته وکړو ښه جی. متقینا په اصل کې متقیین و، ٹھیک شو، باب افتعال نه دی مفتعلین په وزن دی، ٹھیک شو. بیا د کې دا په فا کلمه کې وو راغی، نو دا وو مونږه په تا ساکن سره بدل کو، نو یو تام بیا په بل تا کې مدغم کړه، نو متقیین شو. بیا دوه یاګانې دي او په یا باندې کسره ثقیله وي، نو دا یام ساکن کړه او دوه یاګانې بیا ساکن رالی اجتماعي ساکنین راله، نو یو یام ته حذف کړه او یو یام په خپل حالت باندې پرېښوده، نو دا موږ سره متقین شو متقینا. ٹھیک شو جی. امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي یې. په دې لږ یو آیات کې ما تاسو ته پورا سمندر میں رہتا پا کوزا کې بند کو. یو خو می تاسو ته ظرف لغوه او ظرف مستقر باسو کو، ٹھیک شو. بیا می تاسو ته د شبه جملې باسم کو او د هدن او د متقین د دې می درته تعلیلات مکړل چې هدن پاسل کې هدیونو او بیا دا یا چې دا د باندې ضمه ثقیل و په الف سره بدل شو، بیا دوه ساکنین یو ځای شو، یو نون تنوین او یو الف، نو دا الف هم ته حذف کو، نو هدن پاتې شو، ٹھیک شو. او متقینا دا متقیین نو دا من تاسو ته مکمل پورا حل کو. د دې تاسو سکرین شاټ واخلئ یو ځل بیا ور ان شاء الله تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس، راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.